ډاکټر تپوس وکړو چې هسې دا خلک ټول ما ته څه لیوني ښکاري، دا روغ نه دي، د دې دماغونه خراب وی چې په دې جنت کې دومره لوی ځای ته څه ضرورت دی، خو یو کوارټر غوندې پکار دی چې سړی پکې اوسېږي، او دومره لوی ځای به وي چې 100 کاله به پاس مزل کې او ګرځې او راګرځې به، دومره لوی ځای ته څه ضرورت دی؟ نو ما ورته ووی چې ته MBBS ډاکټر یې؟ وی چې او مال مخکې دې څه اراده ده؟ وی انګلینډ ته مې خیال دی چې MRCP وکم. نو مال دومره لوی سفر او تکلیف ته څه ضرورت دی؟ خو سلنډی کمپیوټري به دې زده کړی وی او چرته به دې دکان کې ناست وی او سونډ سپیرکای به دې خرڅولی، اوس لندن ته به ځې او MRCP به کې او چې MRCP وکړي او بیا راشي بیا به څه چل کوي؟ جی بیا به زه سپیشلیسټ یم، مخکې به بیا څه کوي؟ واده به کوم، بچي به می، کور مور به دې څه خیالي؟ وی که دولت مې ډېر وګټلو بنګله منګله به یو. ما بنگلې څومره ایریا کې وی چې چا 10 کناله کې د چا 15 کناله کې د چا، نو مالدا نیت ته اوس نه دی ویلې او کنه مالو نیت څه کې خدا د پلار دې دلته وړو کې غوندې کورکې چې دې کې به اوسېږي کنه، نو بنگلې ته ودی سخیا وینه جی چې سړی ترقی وکړي نو لوی ځای والا پکار، نو مال په دې ستر ګړون شي چې دا تا په MBBS کړي چې د جنت غوندې ترقی یافته ځای ته ورشي. اول ته ته په کوټنۍ کې ناستې، په کوټنۍ کې، او ستا په مخ کې چې دلته ادنا خلقو هغه په هغه کمرو کې ناستې چې یوه کمره به د ملغلرې وي او دا یوې کمرې پلنوالی به 80 میله وي، نو چې هغې په هغه کمره کې ناستې او ته په کوټنۍ کې، نو خدای نه به شکوه نه کې، ګیله به نه کې، ویل جی بس توبه والله اوس پوه شو، اوس پوه شو او د خدای باندې